یوه ورځې باندې یو سائل رسي پیغمبر محفل ته ځي محفل دی اخ سائل خپل څه مشکلات پیغمبر ته بیان کړل یا رسول الله د څو مشکلات مې دي اول دا دی څه وږی یم دویم دا دی لباس مې نشته دریم دا دی مسافر یم سپرلی انتظام راته وکړه پیغمبر ورته وویل چې اوس موسی لاس کې څه نشته خو تو ته زه یو اډرس در کوم هغه اډرس په مطابق لاړ شه کیدای شي تو ضرورت به راشي هغه اډرس په مطابق رسي یوې دروازې ته ودرېږي دا سائل څه ډېره غریبه دروازه وه خو حقیقت کې داسې دروازه وه چې جبرائیل به راتلو دلته به انتظار و د اجازه هغې دروازې باندې ودرېدو د ګلباب یې وکړو نه 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 کېږي چوکې جواب میلویږي څه پیغمبر استولی یم حاجتمند یم ضرورتمند یم دغې عظیمې ورمنې اوس وقت زندگی چوره ساده وه یک چا زندگی ساده وه چې چا وجې نه خدای دغه کائنات خال کړی و هغوی زندگی سوره ساده وه یوه یې فرش ټوکړه یې وچته دا شی کلینې نه وي یوه یې چمړې والا ټوکړه وه چې هغه باندې د کائناتو هغه عظیمې پنځه هستۍ کېنستې هغه ټوکړه یې وچاته کړه اخ سائل ته یې ونیول سائل چې کله سترګې وغړولې ته کوه بنت رسول الله اول خبره دا ډېره استعمال شوي دی دغه فرش ټوکړه دویمه خبره ده چې ډېر وږی یم موږ کې طاقت نشته چې بازار کې وګرځوم بېخار سکو بېره نه و کسه برداشت یا کسوی ده هلته چې سائل د څه یې بیبي دې څنګه ښه روح برداشت کوي که داسې بل چوک یې څه بیا ورته ویل چې مثلا شایا غواړي و انداز دا داسې دی خو بیبي نه هغه ټوکړه یې ونه راوخیسته واپس راغله دوباره بیا راغلله پردې سره لاس هغه سائل لاس کې څه شی واچولو سائل څه دا شی ولیدو ډېر خوشحال شو خوشحال راغلو پیغمبر مجلس ته کله راغللو پیغمبر نظر ور باندې پرېوتو سائل څه کار د وشولو ها یا رسول الله کوم اډرس په مطابق څه لاړ وم حاجات مې برآورده شو سائل څه یې دیر کړل کله یې لاس خلاص کړو پیغمبر یې وشوړول څه یې ولیدل لاس کې د زهرای مرضیه غاړې هارې ولیدو پیغمبر ورته وشوړېدو مخ یې واړولو چوک شته دغې جامې کې څه دغه سائل نه دغه هار واخلي قیمت یادا کړي امار پاشېدو کسه پوی و دوی ته پاته وه چې جنت ده په بهانې ویر کوي امار پاشېدو یا رسول الله زه سائل ته ودرېدو سائل څه حاجتونه دي دی ویه مو ته امار تو ته پاته دی ودرېدل سوال دا دی وږی یم ټیکاله راته رو دویم دا دی لباس راته روکه دریم دا سپرلي راته روکه د هارې توی امور ښې طریقې سره د هر درې شیانو ته مهیا وکړل ښه یې ټیکاله ویر کړله ښې کپړیا ورته ویر کړلې و خاصه وریا ورته تیاره کړه هغه سائل غوړي سره روان شي پیغمبر غږ ورباندې وکړو خلکو ته یې بیبي عظمت ښیلې دپاره سائل لا غوړي خو هغې بیبي ته خو د څه دعا نه وکړه کوم یې واچې نه تو دغه حاجتونه به راورده شول لسونه یې وچات کړله مغزې کې دعا د کوي پیغمبر محضر کې پروردګاره دغې بیبي ته دوره څویر کې چې سترګو لیدلي نه وي غوی تعریف نه وي اورېدلی او د انسان عقل کې خطور نه وي کړی دوره څویر کې پیغمبر دی آمین او بیا یې خلکو ته متوجه کړه چې بیبي ته اندوره څویر کړي شوي دي انا ابوها زه پلار یم ولیس فی العالمین احد مثلی ما غوندې کې بل پلار نشته علی بالها علی شوهر دی ولولا علی لما کان لفاطمه کف که علی نه وی د زهرا به همسر نه و حسن و حسین غوندې کې دوه زمن دي هغه د جنت جوانانو سرداران هغه نه وروسته امور څه وکړل خپل غلام سهم یې راوغوښتو هغه هار یې ورته احترام سره یې کپړې کې بند کړلو امار لاړ شه دغه هار بیبي ته یوسه امار دغه هار وړلې اجرت مزدوري تو ته دا د څنګه د دا هار بیبي ته ویر کړلو تی مو طرفن آزاد خپل آزاد زندگی وکړه امار هغه غلام سهم خوشحال شو راغلو بیبي ته هغه هار یې راوړلو دروازې وټکولو بیبي راووته هار یې واخیستو چې کله یې واخیستو سهم چهرې باندې تبسم و مسکراهټ پوښتنه کېږي سهم چهرې باندې د مسکراهټ څنګه دی څنګه د خان دی کو بیبی دا هار برکات د خواندم سوره مبارک هار دی سوره مبارک هار دی صدق هار واجنه یو وګه هغه موړ شولو یو بې لباس ته لباس ور کړی شو یو
مثلا مسافر تا سواره انتظام وکړو مو غوندې کې غلام ته ازادي میلاو شوله. سوره مبارک